بند ډبل روټۍ برېډ دا به کور کې جوړو که نه. زه خو هر وخت چې اسکم نو زما خوښ داسې چې به زه وخورم. او اوس خو زما داسې دا شوق راغلی زم چې بیکری آیټم خپله کور کې جوړم. اسانه طریقه یې د داسې زر جوړ شي او ښه ډېر جوړوي چې کله هم تاسو جوړوي سم ډېر جوړ کوي که نه. دلته به داسې وکړو چې 1 کپ ما اوبه واغستې، هغې کې 1 پیکټ ما ایسټ واچولو. ایسټ مطلب خمبیره ورته وایي، دا بازار نه ملاویږي. او 3 چمچې پکې ما چینی واچولې، خو تاسو پکې 4 چمچې چینی واچوئ چې لږ خوږوالی زیات وي. او نیمه چمچه مې سوډا واچولو، 2-3 څاڅکي مې پکې ونیلا ایسن واچولو، دا پکې اوچ پی اچوم. اوچ پی پکې ما 2 چمچې اچولي، خو زما اوس دا دغه شو چې دې کې څونه اوچ پی زیات وي څونه پکې لږ چینی زیات وي. او نیمه چمچه مې مالګه واچوله او دا مې ښه میکس مې که مطلب چې چینی حل شي. بیا هغې کې ما سپین اوړني چې موږ نه پراټې پخو هغه پکې ما واچوله 2 کپه ډک. دا اکثر خلک میدې نه جوړوي، خو دا د غنم اوړو نه هم تاسو جوړولی شئ چې څه نه هم جوړوئ. لا بیا کور کې چې پراته نو دا چیني ځکه تاسو ته یم چې لکه ښه واچوي چې چیو سره یې خوري نو ډېر پیکه مزه نه کوي. پهله مې پکې 2 کپ اوړه سپین واچول، بیا مې پکې 1 کپ واچوله. دا به اوس هغه ګو که نه. وګورئ او دې دپاره همدغه 1 کپ اوبه کافي وي. خو که ستاسو پیالې کې فرق کي نو خیر د اوړه پکې لږ شانتې نور هم اچولی شئ، یا پکې اوبه لږ شانتې ضرورت وي، خو ډېر نرم به یې نه اغږو، نارمل اوړه په شانتې به اغږئ. دا ځینې خلک اوړه چې دي ډېر کلک اغږي، ځینې به ډېر نرم اغږي. دا به نارمل اغږئ، نه چې کلک وي او نه چې ډېر نرم وي. لږ شانتې خیر دی واغږئ، بیا یې کېدئ. بیا چې کله راواخلي هغه ټایم کې بیا موږ یې ښه دغه کو برابر یې کو. او دلته ما لږ ښه وامږل ښه دی کې به موږ کوکینګ آیل هم اچوه. 4-5 چمچې دې کې غوړي واچوئ، تیل تاسو سره چې کم تیل وي که نه کوکینګ آیل. ما سره اوس کوچ نه و، که کوچ وي دا خو دومره زبردسته شي چې زه دې نه خو بیا بله خبره نشته. بره څوک پکې کچا اګیم اچوي، دا خپلې مرضي باندې خبره ده. دا وړه بالکل موږ سیم داسې هغه ګوسي څنګه زه پیزا ته وړه هغه کومه چې زه کله پیزا جوړم هغې هم زه دغه طریقه کوم. نو دې کې تاسو اګیم اچولی شئ، څه بده نه ده. انشاءالله بله نیکسټ دغه زه د اګو واله جوړوم، ډبل روټۍ واله. ان دا ما واغږله څنګه ښکلې واغږلې شو. اوس به یې کېدو چې دا دونه شي چې دا څونه دي چې دې ډبل شي. او دا به زه په ګرم ځای کې ایږدم. ګرم ځای کې زه چېرته ایږدم، یا تبخي د پاسه کېدی، بله صافي کې دا دغه پې کېدی، دا درستخان او د پاسه. دلته ما دا 4 غنټې ایښي، 3 غنټې 1 غنټه هم کافي ده چې ډېر ګرم ځای. دا وګورئ اوړه ښه پړسېدلي و، نرم شوي دي. دې ځای کې به یې لږ شانتې په لاس باندې داسې واغږو چې دا ښه برابر شي، هوا هم ترې نه وځي که نه. او دا ښه اوس ګوري لا ما لاس نه دی غوړ کړی، خو اوس به دې ته د لاس غوړولو ضرورت پرېوځي، خو ډېر هلکه لاس غوړوئ. داسې نه چې داسې چوپاړې تیل راوالي، مطلب چوپاړې خو لږه هلکه به یې غوړو. نو بیا دا دې پورې خلیږي نه. خیر لا وګورئ دا ما داسې جوړ کړو. دې نه اوس تاسو باندې ده چې 4 بندونه جوړوئ، 5 جوړوئ، 6 جوړوئ، چې څونه ترېنه جوړوئ. که غټ جوړوئ خو بیا دې نه به راشي ټوله 5 بنده. او که واړې جوړوئ نو 4. او داسې شانتې ګول هم جوړولی شي. داسې نه پیړه ما جوړه نه کا، بس دغه شانتې پیړه ګول کېدی، هغه به ګول ډبل روټۍ غونته کې جوړې شي. ښه دلته وګورئ اوس یې داسې جوړم چې بس یې چکور غونته کې روټۍ ونه جوړه کوي او بس به یې داسې په لاس په ذریعې باندې داسې نری راتاو کوي. لکه دا تاسو ته ښکاري داسې بس داسې راتاو کوي. دا یو بند هغه اوږد ډبل روټۍ سي چې موږ وایو انډې والا برګر، هغې کې دا هغه یو بند چلیږي که نه. خو د دې خوند ترېنه ښه وي او د هغې خوند دومره ښه نه وي، ځکه چې موږ سره محنت ډېر کوو، بازاري والا سره دومره محنت نه وي. نو زه هغه جوړوم لګیم. خو انشاءالله نیکسټ به زه تاسو له ګول بندونه وړم. دا چې پراته وي که نه دومره مزه کوي چې یو سره چې ما ته خو زړه وایي چې دا زما د ګیس والا اوون نشته چې واخلم که نه او ښه ډېرې بیک کوم، ښه ډېر مطلب په درجنونو حساب یې بیک کوم او ورته ایږدم. ځکه چې دا خو دي داسې ګپ شپ کې ما سره وخوړو، زه یې جوړ کړم د مازدیګر چیو ته او دي رانه داسې زر دغه کړي چې هغه چیو ته مې ډو پرې نه دي. نو ورته وګورئ بس دغه شانتې روټۍ چې دا جوړوئ، که په لاس یې جوړوئ که په دې دغې جوړوئ په بیلن، او بس داسې دغه کې دا کناره ولا خامخا بند کړئ، سرونه مله بند کړئ، دا بیا خلاصېږي. بس الان دې ټرې مې ولا غوړه کړې وه، معمولي مې ورته غوړه کړې، هغې کې مې داسې فاصله به لږ ورکړئ ځکه چې دا بیا پړسېږي خپله بیا ډېر اون خلیږي. او دلته مې کېښو بیا یو 15-20 منټ مې ولا ورکړو، ډېر لږ شانتې نور هم بیا وپړسېږي. ما ولا پی واغسته او پیو کې مې لکه سم نه دی اچولي، هغه مې په د پاسه برش کړو. خو که دلته تاسو هګۍ پینټ کې برش کړئ نو هغې ډېر زیات ښایسته کلر راځي. خو خیر زه دا هګۍ والا طریقه مې مخکې کړې یم، ما دې دلته د پیو طریقه کوله، ما دا وکړه چې دې سره څنګه کلر اخلي. بس په اوون کې مې کېښو، تاسو یې همدغه شانتې په کړي کې بس سټینډ کېدي، د پاسه پیدي کېدی، اوبه پکې کې واچوئ او په نري ګیس کېدي. دونه مزېدار بند او ډبل روټۍ تیاره شوې وه که نه. ښه دې له ما کلر چې ورکولو که نه د اوون حساب ده، ته هم صرف 20 منټ مې ولا ورکو.
چې ما ورته کتو چې بس دی په پخول شو سایز یې غټ شو نو ما لږ دیرو باسل او دا ټرې مې لږ بره کا مال چې بره روډ نه دی کلر والی بیا ورته ما کته مثلا ما نور کو کارم کولو کتم چې دی دا نه کلر واغستو بس مایل صحیح شو بس بیا مې ټرې را بار کا او بیا مې منځته کا برنې روډ مې بند کو لاندې نه لږ چلېدو 20 منټ مې پوره کول که نه اصل کې مقصد دا او چیو سره چې کوم د دې خوند چیو نه بغیر یې مو خوړو راته پرېښې چېرته داسې زر زر حملې پې وچلولي که نه چې راته ویلی نه شم او داسې زر زر یې ختم کو که نه انن فنن ادبار والی دونه نه یې خوښ او دا چې ګرم ګرم پاخه شي که نه کور کې او دا چې کله پخېږي دا همره ښکلی بوی را روان شي نو خود یې بیا نه پرېږدي